وإما نرينك أو كتري أخيو مكتاتا بعض الذي زني أغسر نعيدهم توعدكم من دوي سرا أو نتوفينك يا وفاد درك مكتاتا فإنما عليك البلاغ نبشك فتابا دي پیغام رسول دي وعلينا الحساب أو كمون باندي حساب غشتل أولم يروا أن ندري أننا نأتي الأرض تيمور رولان دي كي بدي زمكتا ننقصها كمودا من أطرافها دي تلفوننا والله يحكم الله جل شانه حكم كبيلا معقب لحكمه سبحان دولي نشدا حكمه وهو سريع الحساب أو أغد يزر حساب غشتل كده قد مكر الذين وبشك فريق خلق من قبل شدين أولانديو فلله المكر جميعا نهم الله دي تدبيرنا طوله يعلم الله كويدا ما تكسب كاغا سچي كل نفس هر يوكس وسيعلم الكفار دي زرب معلومه شكافران تعلم عقب الدار چه چاله پر دي اخرت کور ويقول الذين كفروا ويا خرج كافران دي لست مرسلا چتني پیغمبر قلت تو كفى بالله كفى الله جل شانه شهيدا غوا بيني وبينكم فمن سما ومن استاسدي ومن عنده علم الكتاب او غسوك ذا غسل الكتاب الله تبارك وتعالى توحيد دلائل ورسره الشرك باندې رد مؤمنين موحدين دپارا د جنت د نعمتونو ذکر منکرین او مشرکین دپارا سخت وعید تفصیل سره ذکر فرمایل اوس د دې سورته مبارکه په اختتام باندې الله تبارک وتعالى بیا د دې سورته مبارکه چې کوم خلاصه ده هغه ذکر کوي او د مشرکین د بعض اعتراضاتو جواب هم ارشاد فرمایي چې هغه وی چې د عذاب د الله کله برازي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دا وعده د قیامت وکړي یو دا جواب الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دغه عذاب سنه حساب زبا په دنیا کې تا تخیم او س استاد وفات نه بعد چې دی هغه دوی ته بخکارش او الله تبارک وتعالى اخکار کړه غزوه بدر غزوه احد غزوه خندق او دغه شانتي 27 غزوات چې باقي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس دغه کفارو خلاف میدان جهاد ته وته او د حضرات صحابه کرامو او مبارک لاسونو باندې الله تبارک وتعالى دغه مشرکین ته د ذلت او د رسوایی او د شرمندګۍ هغه شکست دا غوي مقدر وګرځو دا یو عذاب چې کوم په دې کې ذکر دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د عذابونو یو سلسله شروع شو تر دې پوری د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د الله تبارک وتعالى هغه وعده فرشوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دين اسلام په تمام ادیانو باندې الله تبارک وتعالى د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاسونو مبارکو باندې هغه ښکارا او فرمایل هغه وعده پوره فرمایل 22,64,000 مربع میل زمکه باندې خلافت فرمایل بیا دا سلسله جاری و د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دور راغی او د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې 64,65,000 مربع میل باندې د اسلام خلافت هغه عادلانه نظام د قران او د سنت قائم شو دا هغه عذاب الله تبارک وتعالى چې کوم په مشرکین او په کفارو باندې مسلط کړو او ارشاد فرمایي چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دغه يهود او نصارا د جزيره عرب نه د نبی اسلام د فرمان مطابق وستل شو صرف جزيره عرب نه بلکې د دنیا کونی کونی ته دین حق هغه پیغام ورسېدو د دین دشمنان هغه د صفایستینه میټو کړی شو یا مغلوب کړی شو الله تبارک وتعالى دا وعده پوره فرمایي ورسره دا فرمایي چې زما محبوب پیغمبر کچره دوی ته نه داسې مطالبات کوي چې هغه انتهایی نامناسب مطالبات دي نو ته دوی ته وایه چې زما کارو تاسو ته چې د الله دین را رسول د الله پیغام را رسول او د تاسو سره حساب کول دا د الله جل شانه په ذمہ باندې دي او بیا الله تبارک وتعالى دې خبر اشاره ورکړي چې تاسو ګورئ نه چې څنګه موږ په دوی باندې ازمکه راتنګو ان زه دوی ته راځم ازمکه په دوی باندې راتنګو ما مختلفو اطرافونه ومغه څه شو چې دوی بیا خپل کورونه خپل هر څه پرې خدل او دغه زینا راه فرات اختیار کړ او الله تبارک وتعالى چې حکم کوي دغه خلاف ورزي نشي کولی الله جل شانه دې زر حساب غشتون کړي او بیا د مشرکین چې کوم مکر د دین اسلام خلاف دغه ذکر فرمایي هغه خلکو چې کوم تاسو نه مخکې تل شوي هغه هم د دین حق خلاف مکر دجل فریب او تدبیر کړو الله تبارک وتعالى دغه خلاف تدبیر وکړو دغه تدبیرونه ناکام شو الله جل شانه تاسو په ټولو کارونو باندې کوي کم یو کار کوي لګیا دی الله جل شانه علم دی او دې ضرب کافرانو ته دغه د بد انجام پته ولګي او په دې اخري آیت مبارکه کې یو بل اعتراض ذکر کوي د مشرکین چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته د الله پیغمبر نه زما محبوب پیغمبر ته دې ته زما په نبوت او زما په رسالت باندې گواه د الله تبارک وتعالى ذات کافی دی هغه زما استاد زموږ استاد په منځ کې زما استاد په منځ کې گواه دی او د الله جل شانه سره علم د کتاب دی او هغه خلق چې چا سره د کتاب علم دی هغه په دې باندې گواه کافی دی نو فرمایي واما نرينك فشيء خير منك بعض الذي زني اغصر نعدهم چې وعده کوم دوی سره
او نتوفينك يا وفات درکړو مونږ ته واما نرينك بعض الذين نعدهم کې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دور نبوت او نتوفينك کې دور صحابه کرام دا په دې کې شامل دي. الله تبارک وتعالى دا د دوی د عذابونه نبی صلی الله علیه وسلم ته هم خودلو او بیا د صحابه کرامو هغه مبارک دور کې هغه جنتیانو خلق معاشره چې کوم قائم شو د صحابه کرامو مبارک مهنت سره او نتوفينك هغه دور مراد دي. فانما عليك البلاغ بشک پتا باندې رسول وعلينا الحساب او موږ باندې حساب غشتل. هر یو مسلمان د نبی صلی الله علیه وسلم په اتباع کې خبري مسؤل دي چې امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي. د الله د دین یو خبره یو پیغام د حق پیغام چې دی هغه خلکو ته برسي. خلک د الله دین طرف ته قرآن طرف ته او نیکی طرف ته نیکو اعمالو طرف ته برابري د بدین او منیکی الله تبارک وتعالى بیا حساب کوي. اولم يروا ان ندري دوی ان ناتي الارض چې بشکا راوړاندې کیږو مونږه زمکی ته ان بشکا مونږه ناتي الارض را مخکې کیږو د زمکی ته ننقصها من اطرافها کما مونږه د دې طرفونه یعنی د زمکه په دوی را لنډو مختلف اطرافونه په دوی باندې مونږه راځو یعنی د زمکه په دې کفار باندې راتنګو. والله يحكم الله جل شانه حكم کوي لا معقب لحكمه سوق بندول نشي دا حكم احكم الحاكمين دي وهو سريع الحساب هغه ډیر زر حساب اغشتون کې دي. الله تبارک وتعالى ته حساب او کتاب معاملې سره مشکل نه ده. قد مكر الذين يقينا بشک مکر کړو هغه خلکو من قبلهم چې دین وړاندې فلله المكر جميعا هم د الله د تدبیرونه ټول مکر یو جمله وی چې کله دغه نسبت بدلیږي نو دغه معنا بدلی دغه حکم بدلی نو دا مکر نسبت چې کله کفار ته وشي نو دغه مراد سازش وي او چلبازي وي منافقت وي دجل وي فریب وي او د مکر نسبت چې کله الله تبارک وتعالى ته وشي نو دغه مقصد بیا تدبیر وي. څنګه چې یو لفظ محبت دی لفظ محبت انسان چې کله سوچ کوي او لفظ محبت وي په تصور کې اولاد راولي نو جدا جذبه ذهن ته راځي. لفظ محبت وي او په تصور کې چې د مور پلار راولي یو جدا عظمت زړه ته راځي. لفظ محبت وي رور خور ذهن ته راولي یو جدا جذبات او احساسات ذهن ته راځي. لفظ محبت د خزې لپاره چې کله استعمال شي د خزې خاوند نو جدا سوچ او فکر او جذبات ذهن ته راځي. لفظ یو د محبت دی خو چې کله نسبت بدلیږي نو دغه حکم او معنا او جذبات او احساسات سیاق او سباق هر څه سره بدلیږي. یو لفظ محبت دی نو نسبت بدلیدو سره حکم بدلیږي. تک شان یو مکر او لفظ دی خو چې کله دی نسبت کفار طرف ته وشي نو دا دجل او چلبازي او منافقت او فریب او چې کله دی مکر نسبت فلله المكر جميعا الله تبارک وتعالى طرف ته وشي دی نسبت مطلب یې تدبیر کول. ومکروا ومکر الله مشرکین هم یو چال او چلو ومکر الله جل شانه یو تدبیر او چلو د دې خلاف. والله خير الماکرین الله جل شانه بهترین تدبیر کوونکی دی. يعلم ما تكسب هغه په هغه هغه څه چې کوي كل نفس هر یو کس وسيعلم الكفار او ډیر زر معلومه شي کافرانو تعلیما عقب الدار چې د چا لپاره د آخرت کو څوک جهنم ته ځي او څوک جنت ته ځي څوک جنتی څوک جهنمی ته پته ولګي. ويقول الذين كفروا دبل اعتراض للمشركين وای هغه خلک چې کافران دي لست مرسلا چې نه پیغمبر تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم زما محبوب پیغمبر تور ته وای کفا بالله کفی الله جل شانه شهیدا گواه بیني وبینکم فمنزما او فمنز استاسو کی الله تبارک وتعالى ذات گواه کافی ده. ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې هغه سره د کتاب علم دی یعنی هغه حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه نور د يهودو اهل علم لوی علما دا غیر د تورات پرانا کې چې کوم په تورات کې د نبی اسلام تذکره وا او ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل د صحابه کرامو تذکره په تورات او په انجیل کې موجود وي. هغه نخي نخاني علامات چوکته هغه غیر المسلمانان شو چې اهل علم هغه چې د مسلمانان شو او چې کوم جاهلانو هغه جهالو ته اعتبار نشته دي.